بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې 178 نمبر سبق دی، 178 نمبر. او په نن درس کې به موږ الدرس الرابع والاربعون څلوېښتم نمبر درس کې د فعل ماضي د التلامیذو د شاګردانو یعنی جمع شاګردانو باس کوو. یو طرف ته استفهامیه جملې راکړي، بل طرف ته جوابونه راکړي دي. په استفهامیه جملو کې د جمع مذکر حاضر د فعل ماضي جمع مذکر حاضر صيغه استعمال کړي، او په جوابونو کې ولا د جوابي جملې چې دی په هغه کې جمع متکلم صيغه مشق ته، او ښکته چې کومې جملې دی په دې کې د جمع مذکر غایب صيغو مشق ته. نو اول چې کوم استفهامیه جملې دي، سوالیه جملې دي، په دې کې د جمع مذکر حاضر د فعل ماضي جمع مذکر حاضر صيغو مشق ته. نو دام کو ورسره د جوابونو غم کو. ایها الطلاب اے طالب علمانو، ایها الطلاب اے طالب علمانو، متى قمتم تاسو څه وخت پاسېدلی یې، یا تاسو څه وخت پاسېدئ، تاسو څه وخت پاسېدئ. قمتم معنا تاسو پاسېدئ، قمنا معنا مونږ پاسېدو، او قمت معنا ته پاسېدې، او قمتم معنا زه پاسېدم. نو قمتم تاسو پاسېدئ، تاسو څه وخت پاسېدئ. متى قمتم تاسو څه وخت پاسېدئ. نو هغه جواب ورکوي قمنا. دا قمنا چې د فعل ماضي جمع متکلم صيغه ده، د دریو یا زیاتو کسانو لپاره استعمالیږي. قمنا عند اذان الفجر، قمنا مونږ پاسېدو عند اذان الفجر د سحر اذان وخت، مونږ د سحر اذان په وخت پاسېدو. اوس بیا ته دغه تپوس کوي د مخامخ ډیر کسان دی، هغې نه تپوس کوي این صلیتم تاسو چرته مونځ وکړو، این صلیتم تاسو ټولو مونځ چرته وکړو. نو هغې جواب ورکوي صلینا مونږ مونځ وکړو، مونږ ټولو مونځ وکړو. صلینا دا درې یا د زیات کسان یادوي. صلینا مونږ ټولو مونځ وکړو فی المسجد جماعت کې مع الجماعت جمع سره. اوس بیا دې خوا د فعل ماضي د جمع مذکر حاضر صيغو مشق ته. نو دلته کې دا فعل ماضي جمع مذکر حاضر صيغه ده. هل قرأتم القرآن الكريم، هل آیا قرأتم تاسو ولستو، تاسو وویلو القرآن الكريم د قرآن کریم تلاوت، آیا تاسو قرآن کریم وویلو. نو هغې وایي نعم او جی قرأنا مونږ ولستلو، مونږ وویلو القرآن الکریم قرآن کریم. نو قرأنا دا د جمع متکلم صيغه ده. دلته ګورئ قمتم د جمع مذکر حاضر فعل ماضي، صلیتم جمع مذکر حاضر د فعل ماضي. او ماذا شربتم تاسو څه وڅښل، تاسو ټولو څه وڅښل. نو شربتم دا د فعل ماضي جمع مذکر حاضر صيغه ده. ماذا شربتم تاسو څه وڅښل فی الفطور ناشته کې، تاسو ناشته کې څه وڅښل. نو هغې ورته وایي شربنا مونږ وڅښل، شربنا مونږ وڅښل، مونږ ټولو وڅښل یا مونږ وڅښل. ما دلته لیکلي مونږ ټولو وڅښل. لبنن پی، شربنا لبنن مونږ ټولو پی وڅښل. اوس ورته وایي متى جئتم تاسو ټول کله رالی الى المدرسه مدرسې ته، تاسو ټول مدرسې ته کم وخت رالی، څه وخت رالی. جئتم دا د فعل ماضي جمع مذکر حاضر صيغه ده. هغه ورته وایي جئنا مونږ ټول رالو الى المدرسه مدرسې ته الان اوس، مونږه اوس مدرسې ته رالو، مونږه اوس په دې سات مدرسې ته رالو. بیا ته تپوس کوي هل لعبتم آیا تاسو ټولو سړو لوبې کړي دي فی الطریق لاره کې، آیا تاسو ټولو سړو په لاره کې لوبې کړي دي. هغه ورته وایي ما لعبنا مونږ ټولو لوبې نه دي کړي فی الطریق لاره کې، ما لعبنا مونږ لوبې نه دي کړي فی الطریق لاره کې. بیا ته تپوس کوي هل سلمتم آیا تاسو ټولو سلام وکړو علی زملائکم خپلو ملګرو ته، علی زملائکم خپلو ملګرو ته. هغې جواب ورکوي نعم او جی سلمنا مونږ ټولو سلام وکړو علی زملائنا خپلو ملګرو ته، مونږ ټولو خپلو ملګرو ته سلام وکړو. نو دا خو موږ سره د استفهامیه جملو کې د فعل ماضي جمع مذکر حاضر صيغې مشقو، او په دې جوابیه جملو کې چې دی په دې کې د فعل ماضي جمع متکلم صيغه مشقو. اوس موږ لښکته یو څو جملې راکړي دي، په دې کې موږ له فعل ماضي جمع مذکر غایب صيغو مشق راکړی دی. هغه دې صيغو کې موږ د فعل ماضي جمع مذکر غایب صيغو مشقو. یقول سعید، یقول دا د فعل مضارع
واحد مذکر غائب صيغه ده او سعید فاعل دی. یقول سعید سعید وای، یقول سعید سعید وای. الطلاب طالب المان، الطلاب طالب المان. قامو پاسیدل، قامو قامه یو کس پاسیدو، قاما دو پاسیدو، قامو ډیر پاسیدل. الطلاب قامو فی الصباح الباکر، الطلاب قامو ټول طالب المان پاسیدل فی الصباح الباکر سحر وختي. ٹھیک شو جی. وتوضؤوا او هغوی ټولو، هغوی ټولو. توضؤوا دا د فعل ماضی جمع مذکر غائب صيغه ده. توضؤوا، ذهبوا، صلوا، تلو دا ټول د جمع مذکر غائب صيغه دي. نو وتوضؤوا او هغوی ټولو او دس کو، وذهبوا الى المسجد او ټول جمعات ته لاړل، او ټول جمعات ته لاړل. وصلوا او هغوی ټولو منځ کو مع الجماعت جمع سره. وتلو القرآن الكريم دا سلیه تلوو، وتلو القرآن الكريم او هغوی ټولو د قرآن کریم تلاوت وکړو. نو دا تلو، صلو، توضؤوا، ذهبوا، قامو دا د فعل ماضی جمع مذکر غائب صيغې دي. ثم رجعوا بیا هغوی ټول واپس شول الى البيت کورته. ثم رجعوا الى البيت بیا هغوی ټول کور ته واپس راغلل یا هغوی ټول کور ته واپس شو. وتناولوا، تناولوا دام د فعل ماضی، دا وګورئ دا د فعل ماضی جمع مذکر غائب صيغې دي. وتناولوا او هغوی ټولو وکړه الفطور ناشته، او هغوی ټولو ناشته وکړه. واخذوا او هغوی ټولو راواخیستل الکتب کتابونه. وجاءوا او هغوی ټول رالل الى المدرسة مدرسې ته. نو جاءوا معنا راغلل، رالل الى المدرسة مدرسې ته. نو دا جاءوا، اخذوا، تناولوا، رجعوا، تلو، صلوا، توضؤوا، ذهبوا، قاموا دا ټولې د فعل ماضی جمع مذکر غائب صيغې وي. نو برا استفهامیه جملو کې د فعل ماضی جمع مذکر حاضر صيغو او دې اړخته جوابیه جملو کې د فعل ماضی جمع متکلم صيغې او ښکته کمې جملې چې په دې کې د فعل ماضی جمع مذکر غائب صيغو مشکوک شو. نو دا زمونږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.